چې موږ بېګا هم پښمني کې تشه سره چای پخ کړی ده، اوس کلي هم نه 2 روټۍ هغو ته موږ له ډېر وړه راکړي، یو څه چا مونږ ترې چا مو وړو موږ پرون مې هم سلامونه احترامات او ګرانو کتونکو ټولو کتونکو ته رمضان ډېر ډېر مبارک. د برکتونو میاشت، د عبادتونو میاشت، د خدمتونو میاشت، د زکاتونو میاشت او د صدقاتو میاشت. زه خپله دغه پروګرام پرانیسته چې کوم دی د تغبې د یوې زنانه نه کومه چې تغبې نه راغلې ده او دلته یې نصیبه وه. ګرانو کتونکو خلک به هر سهار څه وایي، خو بره خو الله پاک شته او نه د چا نه غواړو، نه په چې احسان کوو، نه د چې احسان اخلو، ځان له خپل اخرت ښه کوو او الحمدلله دا هر څه چې کوي د الله پاک کوي. ډېر خلک وایي علب خان شیرپو بیا را پیدا شو، دغه روژه کې بیا را پیدا شي او په دغه روژه کې د خپل وس مطابق چا له دړې، چا له 2 دړې، چا له چټاکې، چا له پو، چا له ګوتې غوړي، چا له 2 ګوتې غوړي، چا له ټیمګي، بس دغه یو سلسله چې کومه ده هغه روانه وي، خو دا هر څه الله پاک کوي. نو هغې خلکو ته زه دا وایم خو په خپله څه کولی شي نو وکړې، او چې نه شی کولی نو بې ځایه دغه مې درته په دغه کې خبرې دي، بیا به زمونږ خپل کار روان وي. خو چې څوک کمنټس کوي نو تاسې لږ وګورئ چې دې کمې طبقې والا دي او دا کم ځای کې د علب خان شیرپو نه ځپلي شوي دي، به د هغه ځای نه به درته پته لګي. نور الله پاک هر څه ویني، الله سره تجارت وکړې. دغه زنانه تغبې نه راغلې ده او خپل غربت را په مخه کړې ده، څه به وی؟ بس روژې ته به وایم چې پرون خو دغه تاسو موږ لږ په موږ ډېر ځان وکړو په دې چې پرون ټوله ورځ د تغبې کې ګرځېدلې، خو چا راله څه هم نه دي راکړي. چې چا کره ورځئ وایي موږ خو خپلو خلکو له سودا راوړې ده، وایي نن چې دی نو وایي بس وایي موږ نور تاسو سره دغه نه شو کولی، وایي موږ خپلو له راوړې ده، وایي پردو له موږ نه ورکوو. بس تاسو لمبر هم میلاوه د پرون نه بله ورځ وروسته، خو بس تاسو موږ دفتر کې نه یو چې دفتر کې کښېنو بیا به راشئ نو موږ راشو. بس موږ خو خپلو پښتنو وروڼو ته دغه وایو ورورې، خو بس د هغوی څه دغه کېږي. زموږ داسې ورورې روژه ده که نه چې موږ بېګا هم پښمني کې تشه سره چای پخ کړی ده، اوس کلي هم نه 2 روټۍ هغو ته موږ له ډېر وړه راکړي، یو څه چا مونږ ترې چا مو وړو موږ پرون مې هم بچو ته ما ورته پېغلې لورانې مې دي دوه هماغه پکېږي ما ورته ما ورته مې درې وکړو هلته ځمه زه ډېرې مجبورې نه وروړي د روژه په خلمانې دلته راغلم او دلته مې خپل هر څه مخې ته کېښود. نن سبا څوک چا نه ورکوي، نن سبا خپلو خلکو له خلک ورکوي. څو بچي دي؟ زمونږ 15 واړه دي او ورورې بس څو خاوند دغه راوړي چې نشته نه کېږي. د 80,000 80,000 روپۍ مې قرض کړي دي، بس هغه مې څه کرایانو کې ورکړي، سره دې پلان ناجوړه و هغه باندې مې لګولي دي. کور پردی دی؟ کور پردی دی. اول به مو خانانو کره کار کوو، راته ویل دا کور رانه وساتي، نو بس اوس یې ترېږدو، بس کور په کرۍ باندې دی. صحیح. ګرانو کتونکو دغه زمونږ سټارټ و، الحمدلله دغه سلسله و مخ په وړاندې بوځو. دغه زنانه سره خو تاسو رابطه کوئ نو دې د موبایل نمبر دی 0370 15 37 500. زمونږ چې څونه ویډیوګانې ګورئ ضرورتمند زنانه چې وي او موبایل ورسره وي د هغې نمبر به پکې وي. نور په دې باندې زمونږ اکاونټ نمبر وي. رمضان کې را سره څوک مدد کوي پکار ده چې دا زنانه چې دې وخت کې دوړي چې نور هم ډېر سوړلې وي، خو زمونږ د خپل وس خبره ده. الحمدلله الحمدلله د الله پاک لاک لاک شکر دی چې څوک هم د دې درد نه خالي نه ځي. نو تعاون راسره وکړئ.